ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو ختم درته ښیم او انشاءالله چې په ذمهوارۍ سره به کار الله جل شانه ستاسو کوي او په ګارانټۍ سره به ستاسو حاجت الله جل شانه پوره کوي. د یو داسې عظیم الشان او یو طاقتور او مجرب ختم دی محترمو چې تاسو به انشاءالله یو کس هم چرته مخکې نه وي کړی، لیکن زه درته نن ښیم او ډیر انتهایی مؤثر دی انشاءالله او ستاسو حاجتونه به رب العالمین هغه رب محترمو چې زما ستاسو تمام وجود پیدا کړی او تمام ضرورت راله پوره کوي، هغه رب کریم به ستاسو حاجت د دې ختم سره پوره کوي. دا ختم محترمو صرف 12,000 فیرې دی. 12,000 فیرې هیڅ ګرانه خبره نه ده. په یو ورځ کې هم کیږي، په 2 ورځو کې هم کیږي، په 3 کې هم کیږي. نو که تاسو په ورځ کې ځان له کولی شئ، که په 2 ورځو کې کولی شئ او که په 3 کې کولی شئ محترم مسلمانانو، خو کوشش وکړئ چې په یو ورځ کې وکئ، نو انشاءالله په دې یو ورځ کې به د الله جل شانه حاجت پوره کړي، ځکه الله جل شانه یو داسې رب دی محترمو چې هغه په یو سیکنډ کې هم حاجت پوره کولی شي، په نیم سیکنډ کې هم حاجت پوره کولی شي او محترمو د سترګو د رب نه هم تیز حاجت پوره کولی شي محترمو. خو چې الله جل شانه وغواړي او دې وظیفې سره به الله جل شانه رحمت په تاسو باندې غالب شي، رحمتونه به راباندې راوریږي او ستاسو خاص حاجتونه چې کوم دي، جایز خواهشات دي، جایز محترمو حاجتونه دي، هغه به رب العالمین انشاءالله ضرور پوره کوي، په ذمهدارۍ سره به پوره کوي، ځکه محترمو دا وظیفه ډیرو خلکو کړې هم ده او محترمو تاسو به چېرته انشاءالله نه وي اورېدلي چې داسې وظیفه او داسې بهترین طریقه دا تاسو ته ښودل غواړم. لهذا تاسو دا وظیفه انشاءالله نن شروع کړئ، خامخا شروع کړئ د خپلو حاجاتو دپاره، د خپلو بیمارانو دپاره، د خپل سعودي عرب کې او د قطر دوبۍ مسافرو دپاره او د خپل وطن کې د ښکلي ژوند تیرولو دپاره، د ښکلي رشتو دپاره محترمو دا وظیفه نن خامخا تاسو وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معززو او محترمو مسلمانانو رونو خویندو، تاسو به انشاءالله روغ یئ. څنګه چې روغ یې الله تعالی مو دغه رنګې صحتمند ساته او هغه مسافر چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی دې ورته ښکلی د صحت او د عافیت والا ژوند ورکړي. دا مسافر محترمو ستاسو په کورونو کې به خامخا وي، ستاسو رشته دارانو کې به خامخا وي، ستاسو د زړه هغه دړکنونه به محترمو د هغوی سره درزیږي چې زمونږ هغه محترم چې دي هغه سعودي عرب کې دي، دوبۍ، قطر، هر ملک کې دي، الله تعالی دې ورته ښکلی ژوند نصیب کړي. محترمو نن زمونږ انتهایی آسان ختم دی. دا ختم انتهایی بهترین او مجرب دی او عظیم الشان دی، د الله تعالی په دربار کې قبول کړی شوی دی. محترمو دا ختم نن تاسو شروع کړئ د خپلو حاجتونو دپاره، د خپلو بیمارانو دپاره، د خپلو جایز خواهشاتو دپاره، د خپل جایز محبتونو دپاره، د خپل جایز کورونو دپاره محترمو د آبادولو دپاره خامخا انشاءالله وکئ. هغه رب نه مې امید دی، کوم رب چې محترمو زه پیدا کړی یم، تاسو یې پیدا کړي یئ، تاسو زما غږ دی وخت کې اورئ، الله جل شانه دې ستاسو حاجت د دې وظیفې سره پوره کړي. قسم بالله دا ایمانی خبره راته کومه او کم انسان چې مسلمان دا دروغ نشي ویلی، زه تاسو ته ډېرې دعاګانې کومه، الله تعالی به ضرور قبلوي. ختمونه درته کوم، د ختم نفس ته دعاګانې کوم، د وظایفو نفس ته دعاګانې کوم چې الله زما کتونکو اورېدونکو له ډېر خیرونه ورکړي، الله ډېر په محبت او په مینه سره ما سره جوړو دي، الله دغه شان دوی همیشه زما سره قایم دایم او محبت کوونکي وساتلی کړي. محترمو وظیفه راته ښیمه، ډېر ټایم دله نه خرابومه، نن وختونه ډېر زیات قیمتي دي، لیکن خلک یې په هغه داسې ځایونو کې د خرافۍ محترمو چې هغه زما او ستا دپاره به نقصان وي. لهذا خپل وختونو خیال وساتئ، خپل وختونه د الله تعالی په اسکارو کې صرف کړئ، د الله تعالی په محبت کې خپل وختونه ختم کړئ. انشاءالله دا وخت چې دی محترمو دا به زموږ او ستاسو دپاره د سعادت او د خوشخبرۍ هغه یو ذریعه وګرځي. محترمو وظیفه د بسم الله الرحمن الرحیم ده او ختم د بسم الله الرحمن الرحیم دی. بسم الله الرحمن الرحیم محترمو جنت کې چې تاسو ته خبره به اورېدلي، جنت نه چې کومې څلور هغه چشمې راوتلي که نه، څلور نهرونه، نو محترمو هغه د الله رسول صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې کتلي وو چې د بسم الله د میم نه محترمو هغه یو نهر راوتلی او د الله جل شانه کې چې کوم ها ده د هغې نه د یو نهر راوتلی، رحمان کې چې کوم میم دی د هغې نه یو نهر راوتلی
او رحیم کې چې کوم میم دی د هغې نه یو نهر راوتلی. دې څلورو نومونو نه بسم الله الرحمن الرحیم د جنت هغه څلور نهرونه راوتلي محترمو. نو چې الله تعالی دومره قدرت والا ذات دی چې څلور نهرونه د بسم الله نه راویستلي دي، نو محترمو دې بسم الله الرحمن الرحیم د ختم سره به الله جل شانه زما او ستاسو حاجتونه پوره کړي. طریقه کار یې وره ډېر زیات آسان دی، خو ځان پې پوهه کوئ. محترم مسلمانانو داسې کار به وکئ، تاسو به صرف او صرف 12,000 فیرې 12,000 مرتبه 12,000 فیرې به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم محترمو دغه شان ښکلي انداز سره چې ستاسو به وجود باندې دا ویښته ودرېږي، محبت سره عاجزۍ سره به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم ختم دا به تاسو 12,000 فیرې وکئ په تسبو باندې. او یو ورځ کې مو نو ډېر زیاته بهتره وي او د یو ورځ کې هم الله جل شانه مسله ختمه کړي. که چېرې یو ورځ کې نشئ کولی او وایي چې صحیح طریقې سره وکړو، خیر دی 2 ورځې وکئ. که 2 کې هم نشئ تر 3 ورځو پورې تاسو دا ختم وکئ. خو دې سره به یو کار بل کوئ محترمو. کله چې تاسو 1000 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم پوره کوئ، نو 1000 پیرې چې پوره کړو نو بیا به ورسره 2 رکعاته نفل مونځ وکئ صلات حاجت. بیا هم 1000 پیرې پوره کړو نو بیا به ورسره 2 رکعاته صلات حاجت مونځ وکئ. بیا هم 1000 پیرې پوره کړو بیا به ورسره 2 رکعاته صلات حاجت مونځ وکئ. یعنی چې هره پیره 1000 پیرې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وایئ نو 2 رکعاته نفل به ورسره کوئ او الله تعالی نه به دعا غواړئ او حاجت دپاره چې الله زما دا بسم الله الرحمن الرحیم ختم چې دی دا صرف الله زما د حاجت دپاره دی. الله زما دا حاجت او دا پریشانی او دا بیماری او دا د نکاح یا د محبت یا د واده اسباب را الله تعالی ته پیدا کی، یا الله تعالی زما دا مسله دا ته ختمه کی. ان شاء الله محترم او دا ختم ستاسو ختمیدل به وي او الله جل شانه به ستاسو دپاره ستاسو د حاجت دپاره اسباب پیدا کوي. ستاسو د حاجت له به الله جل شانه وجود ورکوي. ستاسو د پریشانۍ له به الله تعالی د ختمېدو پروانه میلاویږي محترمو. نو ان شاء الله خامخا یو کې ډېر انتهایی مجرب دی او بهترین دی. 12,000 بسم الله الرحمن الرحیم صحیح شوه. هر 1000 فیرې نه ویلو نه پس د بسم الله 2 رکعاته صلات حاجت مونځ، د هغې نه پس دعا، بیا 1000 فیرې ویل، بیا 2 رکعاته صلات حاجت مونځ. انتهایی آسان دی محترم. انشاءالله امید لرم انشاءالله چې دا ختم به تاسو وکئ او د خپل الله جل شانه نه دا تمنا کوم او دا دعا ستاسو دپاره غواړم چې مالک الله، ای مالک الله زما د کتونکو اوریدونکو ته الله ډېرې خوشحالۍ ورکړي الله او د دې وظیفې سره الله له دوی حاجتونه پوره کړي. مالک الله ستا در ډېر وسیع دی، الله ستا در ډېر چوت دی. مالک الله زما د کتونکو اوریدونکو ته حاجتونه پوره کړي. الله خوشحالۍ ورته د دنیا او د آخرت ورکړي. الله د دنیا او د آخرت د مصیبتونو تکلیفونو نه ټول انسانان او ټول مسلمانان وساتله کې مالک الله موږ نه رضا شي. انشاءالله محترمو را روانه وظیفه کې به بیا میلاویږو. الله جل شانه مو د زړه مرادونه حاجتونه پوره کړه انشاءالله. السلام علیکم، جزاک الله خیره.